بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 139 دی او قانون نمبر 65 دی. د ناقص قوانین شروع دي. نن به موږ د لم یدعو لم یرمی قانون وایو. لم یدعو لم یرمی قانون. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د فعل مضارع په اخر کې حرف علت راشي. حروف علت درې دي: واو الف یا. واو الف یا دا حروف علت درې دي. ګورئ واو الف او یا. ٹھیک شو؟ دا درې حروف علت دي. نو کله چې د فعل مضارع په اخره کې د دې دریو نه یو هم راشي که نه، نو په دوو حالاتو کې د فعل مضارع نه دغه حرف علت ختمول واجب دي. د فعل مضارع په اخره کې که واو راشي، که د فعل مضارع په اخره کې الف راشي، او که د فعل مضارع په اخره کې یا راشي، نو په دوو حالاتو کې به د دې فعل مضارع د اخر نه دا واو الف یا حروف علت ورته وایي. دا واو الف یا ختمول واجب دي. اول نمبر چې کله د فعل مضارع په شروع کې حرف جازم ولګي، حروف جازمه ګورئ لم، لما، لام امر، لاینه، ان شرطیه، دا 5 حروف جازمه دي. یعنی فعل مضارع باندې داخليږي چې کوم صيغو باندې پیش وي هغې له جزم ورکوي، نو ځکه ورته جازمه وایي. حروف جازمه چې کوم صيغو باندې پیش وي اخري حرف باندې، کوم د فعل مضارع په کوم اخري صيغه د صيغې په کوم اخري حرف چې پیش وي کنه، 5 صيغو کې اخره کې پیش راځي. یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، څلورو کې راځي. یضربو، تضربو، دوزل تضربو دی ښه، یو د فعل یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، 5 صيغو په اخره کې پیش راځي. نو دا حروف جازمه د هغې دا پیش ختم کی جزم کی جزم. ٹھیک شو جی؟ لکه ګوره یضربو دی، یضربو د یضربو په اخره کې وګورئ دا یضربو فعل مضارع ده، د دې اخري حرف باندې پیش دی، نو د دې په شروع کې چې کله حرف جزم لم ولګي که نه، نو دا پیش جزم کی جزم ورکی، هغه پیش ختم کی، نو دې حرف ته د حرف جازم وای. نو حروف جازمه 5 دي: لم، لما، لام امر، لاینه، ان شرطیه. نو د فعل مضارع په شروع کې چې حروف جازمه نه یو حرف ولګي، نو دغه حرف علت ختمول واجب دي. لکه ګورئ یدعو دی، یدعو وګورئ اوس دا یدعو فعل مضارع ده، د دې په اخره کې واو راغی. واو نو اوس چې کله د دې یدعو یا ګورئ چې کله د کومې صيغې په اخره کې پیش راشي، نو دا لم د هغه پیش ختموي، او د کوم صيغو په اخره کې چې حرف علت راشي، نو هغه نه حرف علت لرې کوي. لکه یدعو دی، د ده په شروع کې ته لم ولګوه، لم، نو د دې نه به دا واو ختم کی، دا به لم یدعو شي، لم یدعو، بس دا عین پاتې شو. هغه واو د دې حرف جازم د وجې نه ختم شو. ٹھیک شو؟ دا یرمی دی، ګورئ ورته دا یرمی دی، یرمی وګورئ د دې یرمی په اخره کې یا راغلی ده. نو د دې یرمی دا فعل مضارع ده، اوله صيغه ده د فعل مضارع، د ده په شروع کې حرف جزم لم ولګوه، د دې یرمی نه به دا یا ختمه کی، دا به لم یرمی شي، لم یرمی بشي. وګورئ یرمین هغه یا د لم ختمه که، او یدعون واو د لم ختم کو. نو کله چې په فعل مضارع د فعل مضارع په شروع کې حرف جازم ولګي، لکه لم ولګي، لما ولګي، لام امر ولګي، لاینه ولګي، ان شرطیه ولګي، نو بیا به دغه حرف علت ختمول واجب دي. دا یو خبره شوه. دویمه خبره چې د فعل مضارع په اخره کې حرف علت وي، هغه به د بل څه د وجې نه ختمیږي. نو هغه واورئ چې کله د فعل مضارع د حاضر صيغو نه، د حاضر 6 صيغې دي. ګورئ تدعو، تدعوان، تدعون، ٹھیک شوه؟ او بیا تدعوین، تدعوان، تدعنا. نو دا صيغې چې دي دغه ته یعنی ګورئ تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا. نو دا 6 صيغې چې دي دې ته د فعل مضارع د حاضر 6 صيغې وایي. نو د امر صيغې همیشه د دغه 6 صيغو حاضر 6 صيغو نه جوړیږي، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر. نو چې کله د فعل مضارع د حاضر صيغو نه د امر حاضر صيغې جوړې، نو بیا هم د فعل مضارع نه د حرف علت ختمول واجب دي. ٹھیک شو؟ ګورئ ترمی دی، ترمی، تر دا ګورئ ترمی، دا ترمی د واحد مذکر حاضر صيغه ده، ترمی د واحد مذکر حاضر صيغه ده. دغه چې کله د امر صيغه جوړه کنه، نو امر صيغه جوړېدو اول سټپ دا دی
اول ترتیب دار چې د علامت مضارع به ختم کی علامت مضارع به ختم کی او اخر نه به یا وی به ختم کی او که پیش هغه به ختم کی ٹھیک شو او که نون اعرابي وي هغه به ختمه نو ګوره دا اوس موږ سره را ساکن نه ویل کېږي د دې په شروع کې موږ الف ولګو الف ته بیا به موږ د دویم حرف ته ګورو عین کلمې ته دې ته موږ بیا عین کلمه وایي دې ته موږ ګورو چې په دې زیر وي یا زبر وي نو موږ به حرف د الف باندې زیر لګو نو ارمي چې دی دا د ترمی نه جوړ شو ترمی د ترمی نه موږ سره ارمی جوړ شو علامت مضارع ته ختم کړه او حرف علت هم ته ختم کو او په شروع کې الف یعنی حمزه ولګو کسره والا حمزه ولګو دیتا حمزه الوصل وای دا حمزه الوصل په شروع کې ولګو نو دا موږ سره د ترمینا ارمی شو نو چې کله موږ د فعل مضارع د صيغې نه د امر صيغه جوړو نو حرف علت په دغه فعل مضارع د اخر نه ختميږي ٹھیک شو اوس دا تدعو دا تدعو موږ سره دغه دی د حاضر مذکر حاضر صيغه ده تدعو ٹھیک شو د تدعو په اخره کې دا و راغلی کنه اوس چې کله موږ د دې تدعونه امر صيغه جوړو کنه نو ګورئ تدعو نو د دې نه موږ په شروع کې دا علامت مضارع تا ختم کو ٹھیک شو او اخره نه به واو ختم کو اخره نه به که پیش وي پیش به ختمه کو واو وي نو واو به ختمه او په شروع کې به اوس حمزه ولګو ځکه دا دال ساکن په شروع کې راغی ساکن نه ابتدا کول مشکل وي نه کیږي نو اوس په موږ دلته د دال سره یو حمزه راولو په دې حمزه باندې الف په ولګو په دې الف به اوس کم حرکت لګو نو موږ به د دویم حرف ته ګورو که په د پیشي نو موږ به په حمزه پیش لګو او که په د دویم حرف باندې زبر یا زیر وي نو بیا به موږ حمزه باندې به زیر لګو زیر والا به ټیک شو نو دا اوس ادعو د تدعون موږ سره ادعو شو نو دا دوه حالات داسې دي چې د فعل مضارع په اخره کې حرف علت راشي نو د دوه حالاتو کې به د دې د حرف علت موږ ختمو یو چې په شروع کې حرف جزم ولګي نو د هغه فعل مضارع د اخر نه به حرف علت ختميږي د حرف جزم د وجې نه یو دغه فعل مضارع نه چې کله ته د امر صيغه جوړې نو علامت مضارع به ختم کې اخره کې پیش وي اب جزم کې او که پیش نه وي واو وي یا وي نو هغه یا واو به ختم کې نو تدعون به موږ سره ادعو شي ادعو ٹھیک شو جی نو دا وګورئ دا موږ سره دا دوه حالاتو کې د فعل مضارع نه موږ حرف دغه ختم کو حرف علت ختم کو اوس وای د فعل مضارع په شروع کې د حرف جازم یعنی د لم داخلېدو مثال یعنی د فعل مضارع په شروع کې چې کله موږ لم ولګو نو دا کتابي انداز کې و یاره وای په دې فعل مضارع باندې لم داخل شو لم داخل مطلب دا دی چې په شروع کې موږ لم ولګو ٹھیک شو جی نو د فعل مضارع په شروع کې د حرف جازم لم داخلېدو مثال یدعو دی نو د په شروع کې چې کله موږ لم ولګو نو دا واو ختم کو نو دا به د دې نه د یدعو نه موږ سره لم یدعو شو لم یدعو وګورئ د دلته نه واو څه ختم کو د لم ختم کو وګورئ دا واو نه دی دا واو حرف علت دا واو حرف علت دی حرف علت نو دا موږ سره د دې لم د وجې نه ختم شو د لم د وجې نه حرف علت موږ سره څه ختم کو د لم ختم کو ٹھیک شو او دویم يرمي دی يرمي دلته کې يدعو په اخره کې واو حرف علت دی د يرمي په اخره کې یا حرف علت دی نو دا یا حرف علت په موږ سره د لم د وجې نه ختميږي وګورئ دا يرمي دی د په شروع کې موږ د يرمي فعل مضارع ده په اخره کې حرف علت دی نو د يرمي په شروع کې چې موږ حرف جزم لم ولګو نو د دې نه هغه یا ختمه کنه موږ سره لم يرمي شو لم يرمي ویل واجب دی ٹھیک شو اوس دویم د فعل مضارع د حاضر صيغونه د امر حاضر معلوم صيغو جوړولو مثال تدعو دی تدعو نو اوس چې د نه کله د امر صيغه جوړه نو شروع نه به علامت مضارع ختم کی علامت مضارع دا تا چې د علامت مضارع ده او اخر کې که حرف علت وي نو حرف علت به ختم کی دا واو به ختم کی شروع نه به تا ختم کی اخر نه به واو ختم کی نو موږ سره دال او عین پاتې شو نو اوس دا دال ساکن دی او د ساکن نه ابتدا کول مشکل ده نو اوس په موږ د دې دال سره د دال نمخ کې به الف لګو په الف باندې بیا کم حرکت لګو د دې ساکن حرف نه پس چې کم حرف وي موږ ورته عین کلمه وایو په عین کلمه چې کم حرکت وي کنه که پیش حرکت وي نو موږ په حمزه پیش لګو او که په عین کلمه زبر یا زیر وي نو بیا موږ په دغه الف باندې زیر لګو ٹھیک شو زبر په امر صيغو کې ناراضي
په حمزه باندې زبر نه راځي یا به په زیر راځي یا به په پیش راځي نو که په عین کلمه زبر او زیر وي عین کلمه مفتوح یا مکسور وي نو موږ سره به د حمزه وصل چې په شروع کې راځي دا به موږ سره مکسور به وي ټیک شو زیر به وي او کله چې موږ سره عین کلمه مضموم وي نو حمزه وصل به مضموم وي ټیک شو ضمه به وي نو اوس وګورئ د تدعون موږ سره ادعو شو ادعو ٹھیک شو او ترمی دے ترمی نو د ترمی نه به علامت مضارع تا ختمه کی دا تا به ختمه کی د علامت مضارع وي او اخر نه به د حرف علت یا ختم کی نو موږ سره را ساکن او میم پاتې شو نو دا را موږ سره ساکن ده او میم موږ سره مکسور ده اوس د را نه ابتدا کول مشکله ده نو موږ به شروع کې حمزه ولګو الف په ولګو د الف باندې به د عین کلمې چې کم حرکت ته هغه به موږ دغه باندې ولګو الف باندې ولګو نو دا به موږ سره حمزه شي نو دا به ارمی شي ارمی نو ګورئ دلته کې موږ سره د ترمینه ارمی شو ترمی په اخره کې حرف علت یا ده نو دا یا موږ سره د امر صيغه جوړېدو د وجې نه ختمه شوه دا حرف علت هم ختم شو او شروع نه به علامت مضارع هم ختمه شي نو موږ سره دا لم یدعو لم یرمی قانون کې څه وایي چې کله د فعل مضارع په اخره کې چې کله حروف علتونه یو حرف راشي ٹھیک شو حرف علت راشي واو راشي یا الف راشي یا راشي نو موږ سره د دوه وجو نه به دا حرف علت ختمیږي یو که چرته د فعل مضارع په شروع کې لم ولګي حرف جازم لم ولګي نو هغه حرف علت به د فعل مضارع نه ختمي او دویم به کله حرف علت د فعل مضارع نه ختمیږي چې کله د فعل مضارع د حاضر صيغونه د امر صيغه جوړه نو په اخره کې چې کوم حرف علت وي اب ختميږي ٹھیک شو دي نو دا زموږ سره د لم يدعو لم يرمي قانونو راتلونکي درس اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام